السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت نوح علیہ السلام چې کله کشتۍ ته وروختو شیطانو سره هم نو نوح علیه السلام ورته وی الله دې غرق پرک کا تباه شي برباد شي دا څومره خلک خو چې دا غرق کېږي دا ستا د لاسه غرق کېږي. الله دا عذاب چې راغی د اوبو دا طوفانونه چې راځي دا خو ستا د لاسه راځي نو تم ما سره کشتۍ ته خېږي. ابلیس ورته وویل ای نوحه داسې وکړه که نه چې زه د دنیا ټول خلک چې تباه کوم او دوکه کوم که نه نو په 5 کارونو څو کارونو صرف په 5 کارونو یې غرق کومه نو 3 کارونه به پکې تا ته وښیم او ما د ځان سره پرېږده. 3 کارونه به درته وښیم چې په دې ما ټوله دنیا تباه کړه غرق مې کړه انسانان مې دوکه کړو په دې کې به تا ته 3 وښیم او ما د ځان سره به دې کشتۍ کې څه کړه پرېږده. الله تبارک وتعالی وحی وکړه نوح علیه السلام ته وی ابلیس ته شیطان دی اوس در سره چل کوي اوس در سره څه کوي چل کوي. وی ورته ووایي چې دا 3 راته مه ښیه دا 2 چې راته نه ښیي دا راته وښیه کم 3 چې ښیي دا راته مه ښیه ځکه دې نه ځان بچ کول آسان دي خو دا کم 2 چې نه در ښایي وایه دا راته وښیه ځکه د هغې نه بچ کول ځان څه دي ګران دي. نوح علیه السلام ورته وایي دا کم 2 چې راته نه ښیي دغه راته وښیه دا 3 خیر دی مه ښیه. وی ښه وی کم 2 کارونه دي. ابلیس ورته وی د دنیا ټول خلک ما په دې 2 کارونو غرق کړو تباه مې کړو برباد مې کړو. یو کم یو الحرص دویم وطول الامل یو حرص او دویم اوږده امیدونه. ابلیس په دې ما دنیا غرق کړم. یو حرص څه شی دی؟ حرص دا دی چې زما دا خو به زما وي خو د ده دا چیم د ده نه وي دا هم زما شي. ته څه ویلی شي؟ حرص ویلی شي. زما دا خو زما ده خو چې د ده دا هم زما شي دې ته ویلی شي حرص. د حور حق نه منو که منو یې ورکوي نه. د لور حق دا خپل خو مې خپل دی خو د لور حق نه منم که منم یې ورکوم یې نه دا به هم زما شي. سیده که نه ده؟ د تره حق نه منم که منم یې خو ورکوم نه زما ده خو زما ده خو چې د تره ده هم زما شي. ته څه ویلی شي؟ حرص ویلی شي. حرص په دې کې یو چې زما ده خو زما ده خو چې د ده د مې ځان ته کړی. ابلیس په دې باندې ټول خلک څه کو غرق یې کو تباه یې. دویم څه شی وطول الامل اوږده امیدونه وبه شي مړه او باسم توبه وخت ډیر دی دا خو لا لوی ژوند دی دا خو اوس هلکوالي ده دا خو اوس ځواني ده لا مړه بوډاوالی کم دی. د شیطان څه دي؟ وسوسې دي. دا د شیطان څه دي؟ وسوسې دي. دا خو هلکوالي ده په هلکوالي کې ځان نه مولا جوړه کړم چې لویه لویه ږیره پرېږدم وروسته به وشي که نه په دې کې ورته څه راشي مرګ راشي. بلکې چې ځان له کور جوړ کړم ګاډی واخلم بنګله واخلم خیر دی چې په حرامو باندې خیر دی وروسته به توبه وباسم که نه خیر دی څه به وباسم توبه به وباسم چې ځان لومبې برابر کړم که نه په دې کې ورته څه راشي مرګ راشي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي وایي اولنې خلک کامیاب وو د 2 خبرونه کم یو په هغې کې چې و هغه یقین و یقین او دویم تقوا زهد. مخکنو خلکو کې د الله نه یره وه تقوا وه یقین و د خولې او د زړه خبره یوه وه څه په زړه کې و هغه به څه په ژبه باندې و. اخري امت د امت اخري څه ناکامه په څه ده هغه ناکامه په څه باندې ده په حرص باندې او په اوږدو امیدونو باندې. زمونږ د زړه او د ژبې خبره یو کېږي نه په ژبه صحیح هغه په زړه کې نه چې په زړه صحیح نه په ژبه باندې نه. دې وجې نه د اخري حصه د امت څه ده ناکامه ده چې موږ حرص پرېږدو لالچ پرېږدو ورورولي اختیار کړو